بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو افغان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو ستاسو په مرسته په ملاتړ او په ملګرتیا دغه روانه سلسله کې دا مشر چې زما سره کوم ناست دی، د دې مشر د کور نه 3 جنازې وتلي دي د غربت په وجه باندې، د بېوسۍ بېکسۍ په وجه باندې، تنګي تحصیل سره تعلق ساتي. یو زویم، یو ماشوم جنازه، بل ماشوم جنازه، بیا یو لورې وه چې په هغې باندې څه 5 لکو پورې مونږ ولګولې. نو ستاسو په مرسته مونږ له دا قسمه خلکه راځي، د داسې قسمه خلکو سره زمونږ واسطه ده. نن خلک زمونږ خویاندو ته میاندو ته کالونه کوي. دغه یو تپوس دی کوي چې یاره لب خان څنګه دي او څه یې کړي دي. الحمدلله الحمدلله هر سړی به ورته ښه په راستی باندې وایي. چاته مونږ دا نه وایو چې زمونږ دپاره خبرو کې د مسافرو پیسې دي او تاسو له هم درکړي، د شتمنو پیسې دي تاسو له هم درکړي. په دې کې مونږ سره ډېر زیات مدد او کومک شو. علاج نه نه وه پاتې، خو آخره کې په ګردو ډېرې زیاتې پیسې راتلې. او بس هغه یو لور ته یې کاتو چې په 4 بچي دي که په 4 بچو کې یو لور چې کومه ده هغه ټیک وه، هغه هم بس ډایلاسس په وجه باندې چې کوم دی لاړه. 2 دي، 2 معذوره دي په کورسۍ کې، ویلچیر یې ورته اخیستی دي. نو کتونکو په دې باندې نمبر هم دی او ډایرکټ ورسره رابطه کولی شي چې دې روزګار ځان له روان کړي، څه کار ځان له روان کړي. انتخابي مجبوره او ضرورتمند انسان دی او پردي کور کې اوسېږي. څه وایې مشره په دې موقع باندې؟ بچي مونږ ته تکلیف دا دی چې اوس له تاسو نه راغلی یم، دا دی نن اتمه ورځ د سودا مودا نشته، دغه شان ناست یو دا هم نشته، دا کارونه مارونه بیا دا هماسې کار هم نشته. خو بس لکه مجبور یم دې کار دې کار د څو کالونه مونږ ته راځي تاسو چې ډېرو مودې تاسو کوم دردونه کړي الله تاسو ډېر دغه اجر درکړي، الله خوشحاله. بس کالي بار خلکو ته هم زده یم چې مونږ سره امداد وکړي او زموږ لاندیان روان شي. اوس هم 2 بچي هغه معذورې کټ کې پاتې دي، هغوی له جامو ضرورت دی. تاسو له راغلئ بس تاسو مونږ مخکې کتونکو ضروري مرستیال شي. دا وله مشره دا ځان سره ونیسو، دوا کوو مسافرو ته. ښه کتونکو مرسته وکړي، کومک یې وکړي. الله سره تجارت دی. خلک د رنګ رنګ خبرې کوي، د خلکو په خبرو کې مه راځئ. د دې خلکو په مثال د شیطانانو دی، د منافقینو دی چې سم یو په خپلو سترګو نیولي لیدلي څه چې اسلام وایي په هغې باندې عملداري به کوو. ستاسو دا زکات خیرات صدقه دا مونږ زهر ګڼو، زهر. خو زمونږ څه قسمت کې وي مونږ ته به رارسي. چاته دا نه وایو چې هغلی مو ورکوې مونږ لی راکوې، نه، په خپل لاس یې ورکوې، په خپل چم ګاونډ کې ورکوې چې چا لی هم لیږي هلته لیږي. زمونږ چې څه قسمت کې مونږ ته رارسي، د چا پلار یې نشي بندولی، دا خبره رب چې کوم دی که نه هغې فیصله ده. ډېر خلک لګیا دي منافقت کوي، هر چا له لیږي خو الف خان شیرپور لی مه لیږي. د سترګو ازغی الف خان شیرپور ګرځېدلی دی. خو الحمدلله زما چې کوم ډونر دي، کوم مینهوال دي، د هغوی داد حوصله مینه ما په اعصابو مضبوط ساتي. او د داسې قسمه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو خیال روان دی. مونږ له دې وخت کې دفتر کې ډېر خلک راغلي، کور نه وځو. ډېرو خلکو راته د میاشتو میاشتو نه کالونه کوي چې هلته راشه هلته راشه هلته راشه. خو زه ورته یم لږ صبر صبر په دې باندې، دا نه چې زما کار بند دی. لږ یې قانوني کاروایی کول غواړم، د هغې نه پس چې کوم دی ژوندي و دغه کار به رواني، دغه سلسله به مخ په وړاندې روانوي. دا نه د چا په غلط کمنټس باندې بندېدی شي، نه د چا په ویډیوګانو باندې بندېدی شي، او نه دغه خلکه په جعلي نارو باندې دا کم خلکه چې اوس قلمګونه غواړي د سوشل میډیا بتخور نه یې دوی بندولی شي.
ما ته ډېر خلک وایي په دې بحث مه کوه، ته خپل کار جاري ساته. بهرحال د شعور دپاره، د بیدارۍ دپاره نن خو یو سړی وړه وړه خبره وروړي او مجبور انسان دی، ضرور یې مرسته وکړي. ډېره مننه کوم، خوشحاله وغواړم.